منتخب نمائندگان مرداباد ایسی مرداباد دا د خیبر ضلع تحصیل باڑې سره تعلق لرونکي خصوصي خلک یعنی معذوران دي کومو چې د باڑې پریس کلب مخې ته د خپلو حقونو دپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي چې د تیرو 10 کالو راهیسې دوی له یو قسمه حق هم نه دی میلاو شوی. ما آصف نوماد او زه د بوړې د څومره سپیشل پرسن دی فی الحال دو چیرمن یم. د مونږ د سپیشل پرسن سره څه کړي وای نو اوسه پرې به مونږ یو اظهار تشکر یو غاټ پروګرام باندې وکړی وای بجای دغه چې مونږ اوس پر روډونو راوتي یو. پېښور په دغو نورو ځایونو کې وکړسې فنکار دی پوره 1,00,000 2,00,000 روپۍ وي وایي موږ حق چې کوم مسافروت وي هغه هم د مو د نوم عبدالرحمن دو چې صوبائی حکومت په خپله د لوږې مرینو مولا به څه روکي چې څه مولا روتي هغه دو خوري مولا څه نه روکوي ولاکه شایان روکړي دي په 15-14 کاله مولا تنظیم جوړ کړی په دا کې مولا ولاکه یو 1,000 روپۍ چا روکړي دي روڅي خو دا یې خوري کني دا نه چې د حکومت نه مولا نرسي حکومت نه مولا رسي خو مولا نه میلوي. مطالبه دا کوو چې موږ که 2% کوټه وه بیا عمران اعلان وکړو 5% شوه په دا 5% کې مولا څه میلويږي مولا خو شایم نه میلويږي. پولیس والا بیا نه پرېږدي نسیم هم وهي ونتاړي سول هم نشو کولای غیرت کو پښتو دو پردوله سول نشو کولای خو موږ چې کوو موږ د خپل ځون ورته به ګوډیو لا سملو په ګوډیو به ځون وو یا به چې به سماتي مونږ کو چې له دې نه پس دوی د باڑې پریس کلب نه تر باڑه بازار خیبر چوکه پورې یو احتجاجي لاریون هم وکړلو او دا یې وویل چې که چېرې د دوی مطالبات ونه شو منل نو کیدای شي دوی پر لت هم ووهي. محمداللہ افريدي سونو پختونخوا خیبر.